الله 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 الله. وای خدایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سل بني إسرائيل. الله رب العزت وی تسوالو کا تپوسو کا د بنی اسرائیلو کم آتیناهم چې سونه ورکړو موږ دوی ته من آیتن د نشانونه د خپلو نشانونه بینة واضح. ومن يبدل نعمت الله هغه چا چې بدل کړو نعمت د الله تعالی من بعد ما رستو د هغه نه جاءته چې راغې دته دغه نعمت فإن الله بس یقینا الله رب العزت شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی. الله په بني اسرائیل باندې ډیر لوی لوی احسانات کړو. الله پاکي بلا پیغمبران راولېږل. الله پاکي پیغمبرانو له معجزات ورکړو او چې کله به پیغمبر رای دی به انکار وکړ نو الله وایي چې دې ته د دینه لږ تپوس وکړه چې الله وی د دینه لږ تپوس وکړه چې څومره نښې ما دې له ورکړې څومره معجزات سمې ورکړه او دی د الله دغه نعمت دغه دین دغه کتاب دای بدل کړ دای پرېښود د بل طرف ته لاړ. الله وی فإن الله شدید العقاب پس الله سخت عذاب ورکوونکی دی. الله هم دو ساتي. سل بني اسرائیل تسوال وکا تپوس وکا د بني اسرائیلونه کم آتیناهم چې څومره ورکړو دي ته من آیتن د نشانونه بینة ښکاره د نشانو د قدرت نه ښکاره. ومن یبدل هغه چا چې بدل کړو نعمت الله نعمت د الله تعالی من بعد ما رستو د هغه نه جاءته چې راغلو دي ته دغه نعمت فإن الله بس یقینا الله پاک چې شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. زوینا خیسته کړی شوي دي للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا ویسخرون او مسخرې کوي دي ټوکې کوي من الذین د هغه کسانو پسې آمنو چې ایمان یې راوړی دی. الله رب العزت چې دی نو دا دنیا دا مزین کړې ده ښایسته کړې ده د کافرانو دپاره. کافران ته دا دنیا ډېره ښکلې ښکاري هغوی په سم په دې نعمتونو کې ورډوب دي. ته اوس یورپ ته وګوره خدای پاک پرې څه څه انعامات نه دي کړی. یا دلته هم کافران اکثریت ښه مالدار یا امریکې ته وغیره څومره هم چې ملکونه لکه چین ته وګوره چې په 10 ورځو کې په 6 ورځو کې یا کرونا وایرس له ډایرکټ چې دی نو اسپتال جوړوي او موږ چې دی نو په 6 کاله کې یو د معیارو پول نشو جوړولی. اگر که څنګه خو ارامېتوبه نه جوړوي نور د دې یار څه خو شوي خو لکه بیا همسې خبره ده که نه
نو الله رب العزت وایي چې دې له دا دنیا ښایسته کړې شوې ده او دنیا خدای ورکړې ده د دنیا زندگی ده لږه بس آخرت کې څه نشته نو زوینه ښایسته کړې شوې ده للذین د هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا زندگی د دنیا ویسخرون او دی مسخرې کوي ټوکې کوي ښه من الذین هغه کسانو پسې آمنو چې ایمان یې راوړ لکه مسلمانان به چې جنګ له تلو نو چونکې په خپو پیزار نو د چا به پیزار چې دی کمزور و چا به چې دی نن سبا هم اکثر د مجاهدین چې کمزوري نو دی ورپورې به خاندل دې ته د کسرا مقابله کوي د هرقل مقابله کوي او راشه د غره داسې ورته دا سبلې شلیدلې دي پاڼې شلیدلې دي پیزار شلیدلې دي جامې شلیدلې دي او دی به د هغه مقابله کوي راشه دا پیغمبر ورته دا هم ویلي دي چې شام به هم فتح کوي او ایران به هم فتح کوي او پلانکې ځای به هم فتح دا پکې لا نوي خوبونه ویني نو دوی ټوکې کوي ښه ویسخرون او مسخرې کوي من الذین هغه کسانو پسې آمنو چې ایمان یې راوړ دي والذین هغه کسان اتقوا چې یریږي اوس چې کوم کسان د الله رب العزت نه یریږي فوقهم د پاسه د دوی به یوم القیامت په ورځ د قیامت د دوی د پاسه به وي په ورځ د قیامت په درجاتو کې به دوی اوچت وي او د جهنم چې دی د بدو اعمالو ځای لاندې دی د ځمکو نه لاندې او د جنتونو چې د اسمانونو د پاسه دي نو هغه به اعلی اوچت ځای به دغه شان به هم دي لاندې او په درجو کې به هم چې دي مسلمانان به اوچت الله هم دې نیکان کي والذین هغه کسان اتقوا چې یریږي د الله رب العزت نه فوقهم د پاسه د دوی به یوم القیامت په ورځ د قیامت والله الله رب العزت یرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه اوس د دنیا ګټل چې دی نو دا کمال نه دی ها کمال دا نه دی کمال دا دی چې ته دین زده کړې دین تاسو خو به د کوره د خیره ښه مالدار یې مثال بتوه پیسې به هم در سره او کیدای شي چې داسې په کمزورو ځای قدم هم نږدې ډېر خلک پر ډېر اوچت سوچونو کې او ډېرې غټې غټې خبرې خو چې دین دې نه زده کړی نو دا کمال نه دی کمال دا دی چې ته دا قرآن زده کړې او په دې قرآن فخر وکړې دا ډېر لوی کمال دی دا ډېر لوی کمال دی الله دې دا کمال موږ ته نصیب کړي اوس الله وایي چې په رزق باندې چې اوس د چا رزق پراخی نو دا به خدای ته ډېر نږدې او چې د چا د سره رزق نه نو بس دا کافر دی مرتد دی زندګ دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 3 ورځې چې دی نارې تیرې شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې یو میاشته پورې اور نه دی بل شوی عایشه مور بیبي فرمایي عایشه رضی الله تعالی عنها زموږ د ټولو مسلمانانو مور بیبي ده هغه وایي چې زمون په کور کې یو میاشت اور نه دی بل شوی پانغري کې دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غربت او د فقر زندگی تیره کړه سره د دې کړه الله نه غوښتلو الله ولا ورکولم نو اوس او دیغه ابو جهل ابو لهب دا عتبه شیبه یا د نن زمانه کافران دا ټول مالدار دي نو پدې نه دا سادی بابا وای اے کریم کے از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو کے با دشمنان نظر داری وای اے کریم ربا اے عزتمند ربا وای ز څنګه ستاده خزانونه ویاریدم چې تبه مال رزق نه راګي ته خو بت پرسته له رزق ورکې چې څوک د درې خدایانو عبادت کوي هغې له رزق ورکې څوک تا ته کنځلې کوي هغې له رزق ورکې او ستا د خزانونه کافر محرومه نه دی سپی ته محرومه نه دی سپي له ورکې نو زه چې ستا کلمه ویم زه چې الله الله ویم ما له بیا څنګه نه راکړي نو الله رب العزت ورکوي خو چا باندې امتحان کله کمه ورکړي کله زیاته وغیره الله وی والله الله رب العزت يرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چې غواړي بغیر حساب به حساب الله دې زموږ رزق پراخه کړي او رزق پراخيږي په دغه دین سره اوس یو کسر به ډېرې پیسې ما په دې کلي کې ډېر مالدار په دلته کې لیدلي په خدای کې نو مال راغلی دي ما ته ویلي دي د زړه سکون راته نشته دا دې خبره ده بل ځای نه اوس دا خلک چې دی دا د ابتدا نه ټول یوه ډله وه یو پارټي وه هغه پکې دا نه وي چې دا نیشنل پارټي ده دا جمعیت دی دا پی ټي آی ده دا پلانکې ډله دا ډنګرې ډله دا خو هسې په مسلمانانو کې پارټي دی ټول مسلمانان دي
پی ټی آی والا مسلمانان دي او جمعیت او نیشنل ټول خیر مسلمانان دي. څوک به پکې کمزوري څوک به مضبوط یا بېله خبره خو مسلمانان ټول دي. خو د کفر او د اسلام دا خو مې مثال درکړه. هغه ټیم نه د آدم علیه السلام نه ټول مسلمانانو د هغه وخت نه اگر که منځ کې بګي حابیل چې دی نو هغه روحاني معنی وکړو خو دغه قتل یې وکړو جرم یې وکړو څه کفر یې بیا وکړو خو نور چې دی نو مجموعي طور کفر نو شروع شي چې د بوتانو عبادت نه کړو. لومبي چې دی د نوح علیه السلام په قوم کې چې دی هغې د بوتانو عبادت شروع کړو. خدای پاک بیا سخترینه سزا هم ورکړه. نو الله وایي دا ټول خلک په یو دي نو دې کې څه اختلاف نه بیا پکې چې دی نو چې کله اختلافات شروع شو دی یو څه بل څه شروع کړو ګاډې واډې شروع کړې د بوتان نو ما پکې پیغمبران را لېږل شروع کړو ای ورته حق خبره خوله. نو اوس ځینو کسانو حق ډایرکټ ومنه او ځینو به وایي چې زه دې غریب هم ومنه او زه مالدار هم دین ومنم نو زه دې خو بس یو برابر شو. اسلام کې دین کې خو مخکې هم دینونه کې خو ټول یو برابر نو هغه به بیا د ضد او عناد د وجې نه منه. نو الله رب العزت وی چې کم خوښ کړی شوي بندګانو کم چې مسلمانانو هغې له مې دین ورکړ او هغې به هغه اختلاف مې ختم کړو او کم چې ناخوښه و هغې کفر کړو بس هغې له مې چې دی نو دغه دین ورنه کړو هغې مې د اختلاف کې پرېښود. کان الناس دا خلق امتا واحده یوه ډله فبعث الله النبیین بس راولېږل الله رب العزت پیغمبران خو دا نبیان یې ځکه راولېږل چې دې کې بیا اختلاف جوړ شو هسې نه چې ته وایې چې یو ډله و خدای پاک پیغمبران راولېږل نه فبعث الله النبیین بس راولېږل الله رب العزت پیغمبرانو لره مبشرین زیر ورکوونکي و منذرین او یروونکي. اوس د پیغمبر او بیا هغې پسې د هر داعي د هر تبلیغ کوونکي د هر پیر د هر عالم د هر مسلمان چې هغه په حیثیت دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو له دعوت ورکوي نو دی به زیر هم ورکوي ورته وایي چې بهی دا جنت دی زموږ دپاره مسلمانانو دپاره چې دا کلمه چا ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خدای پاک ولله دان حورې دي او جنت دی او په هغې کې سیوان دي او په هغې کې کیلې دي او په هغې کې چې دی نو ښکلې ښکلې جامې دي او په هغې کې تختونه دي او په هغې کې رحم دی او په هغې کې شراب دي او په هغې کې دا ټول به ورته وایي چې دا ستا دپاره دي کاکا. او دې خوا به یې یاری یم چې بچې ګورې که دا دې ونه کړو نو ځان اخوا سوټو ته تیار کړه. دی خوا جهنم دی لړمانان دي او دی خوا چې دی کنده ده ویل دی دی خوا چې دی نو هغه سخت سخت عذابونه دي الله هم دې وساتي الله هم دې وساتي الله دې ټول مسلمانان وساتي. نو دا دواړه هم به داسې ورکوي چې ځینې وخت به خلکو ته چې دی نو یو شي د هغې صفات بیانوي ځینې وخت سړی صفات بیانوي لکه ته چې دکاندار کاکا له لاړ شي او ته به ګجوهان کې کپړې یالې نو هغه درته څومره صفت وکړي چې دا کپړه نه دا نوې هسې ورته کنهاب ده که څه شی ده او دا چې ده نو دا پلانکې ده او دا چې ده نو دا اوس راووته او دا هغه په پلانکې ډرامه کې هم چې اچولې ده دا هغه درته صفات بیان کړي نو ته وایې چې دقه دی بس دا علم ښه. او کله ناکله به چې دی نو چې کور ته اوس سړی راشي ستړی غریب خاوند ستړی وي چا ته دروغ ویلی شي نو یو پکې ښځې ته هم دروغ ویلی شي ځکه چې ښځې ته دې دا ووي چې د زرو جوړی او تا د زرو برابرې ښځه به یې په زر باندې دي خو چې هغه کور ته راغی او ده سړي ریټ کړي یا د ملګري یار سړي ده په 300 اغوښتې ښځه به ورته چې ښه زه د 300 قابل یم پلار خو به مې په 15,000 راله جوړه اغوښته نو خیر د دروغ ورته ویلی شي دغه موکس خپل وس ته به ګورو ستا وس نه کېږي ته ورته چې په 15,000 مې له خیره واغوښته وایه ورته ښځه هسې دوکه کېږي زه نو هغه کله ناکله چې د خاوند کور ته راشي دې ښځې ته وایي چې دغه هغه ورته وایي چې بهی دا جوړه دی ورته تا بیا سره ونه دی ورته چې یاره بازار کې خو داسې ډز و دا چلو هغه چلو وی یری نو کله ناکله به دواړو نه کار نو کله به یو کس ته صفات بیانوي چې څه پیالي او د څه نه چې یری که نه کله ناکله به ورته چې د کلي استاد یې م راته وي چې دا جوړې موړې ولا ډېرې ماله دا ډېرې ښه نه وي په دې موقع خو بیا مني که نوری نه مني او ډېرې جامې مامې ښه نه وي او دا اسراف کې راځي او دا دې کې راځي او بیا جهنم ځای دی او بیا دا دی نو کله ناکله به دا دواړه کاره به کوي بیا کار چلیږي یو چې نه صرف یو کوي نو بیا کار لږ روان وي. کان الناس دا خلق امتا واحده یوه ډله ټول یوه ډله فبعث ټول د الله وحدانیت منه
چا پکې اختلاف نه کو بوتان ته سجدې نه کولې. فبعث الله بس راولېږه الله رب العزت النبیین پیغمبران لره مبشرین زیری ورکوونکي خوشخبري ورکوونکي خوشحالي ورکوونکي خلکو ته به د خوشحالۍ خبرې کولې خلکو ته به وایي چې ستاسو دپاره جنتونه دي ومنذرین او یروونکي یره به خلکو ته ورکوله. بل وانزل او نازل کړو الله رب العزت معهم د دې سره الکتاب کتاب چا باندې صحیفې را نازلې کړې څوک به د مخکې کتاب باغي تعلیم ورکو چا باندې مستقل کتابونه را نازل شو بالحق په حق سره لیحکم د پاره د دې دا کتاب یې ولې ورکړو لیحکم د پاره د دې چې فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې فیما په هغه څه کې اختلافو چې اختلاف کړی دي فی په هغې کې چې په کوم شي کې د خلکو اختلاف شروع کړي په کوم حق کې چې هغې کې ورله فیصله وکړي وما اختلف او اختلاف نو کړی دي فی په دې حق کې الا الذین مگر هغه کسان اوتوه چې ورکړی شوي دي د کتاب دي د کتاب ورکړی شو دې خلکو پکې اختلاف کړو من بعد ما رستو د هغه نه جاءتهم چې راغلو دي د البینات ښکاره دلایل اوس دي ته ښکاره دلایل لرو دي په دې حق کې اختلاف وکړو دا ولې باغیان د وجې د سرکشۍ بینهم په منځ دوی کې فهد الله بس هدایت وکړو الله رب العزت الذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی وو لما په سبب د هغې اختلافو چې اختلاف یې کړو فی پای کې من الحق د حق نه باذنه په حکم د الله رب العزت سره. اوس الله رب العزت هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی هغه کسانو ته ای ته هدایت وکړو په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کو د حق نه فحکم د الله رب العزت سره الله رب العزت ورته په خپل حکم سره چې دی څوک اختلاف والله حکم ختم کو والله الله رب العزت يهدي لار هاي من يشاء چاته جو غواړي الى صراط مستقيم د سمي طرف ته. اوس الله رب العزت وی تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به جنت ملو شي حالانکه سختی در باندې بنی راغلی تاسو به سختی نه برداشت کوئ تاسو به بس د مفتو جنت غواړئ چې میم زما هر څه بس جنت هم غواړه یو چې هغه بلډینګ مولوي صاحب یو چېرته لوی خان مړو نو یو پکې اواز وکړه چې سوال وکړي چې خدایه ته واړه جنت ته ورکړې ما ورته چې په ارام کښېنه بیخ د خدای وباسه چې دا ته واړه جنت ته یې دې دلیله ورکړه دا موږ به چېرته ځو نو خبره داسې ده چې ته هسې به درته جنت میلاویږي الله وایي نه امتحانات به در باندې راځي او مخکې امتونه وایي په هغې دومره سخت امتحانات ما راوستي د غریبۍ او د فقر او د بدني کمزورۍ چې کله به کسان شهیدان شو پیغمبرانو 43 پیغمبران په یو ځای شهیدان شوي دي د پیغمبرانو غوښې چې دي یا د مسلمانانو غوښې دا د اوسپنې په کینچو باندې چې دي نو جدا کړی شوي دي دکه شان یو اندام یې جدا کړی شوي دي اور ته ویشتلی شوي دي ژوندي دکه شان چې دي نو دیګ ته ور ویشتلی شوي دي جرجیس علیه السلام ژوندي نو الله رب العزت وایي چې په تاسو بس امتحان نه راځي په هغې امتحانات راغلي په تاسو به هم راځي نو بیا به مسلمانان هم راغلي دي لکه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها کافرانو ظالمانو په شرمګاه باندې ویشته لومبنۍ شهیده وه د اسلام یو خپې ولله چې دی نو یو اوښ سره وتړله بل سره یو لاس یو سره یو بل سره یو خوا روان کړو یو بل خوا په منځ یې 2 ټوکړې کړه الله او دکه شان چې دی نو په نورو مسلمانانو باندې یو صحابي و اغلی چې دی اول لاس داسې ټک په ټک به چې دی نو یو په ځای په ځای کټ کو بیا بل لاس بیا یو خپه بیا بله خپه بیا چې دی په ټوکه باندې په سینه ووهه نو په دې الله وایي چې دا امتحانات په راځي دې ته به ځان ټینګوئ ام حسبتم آیا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنت چې داخل بشئ جنت ته ولما یاتکم او حال دا دي چې راغلي نه دي تاسو ته اوسه پورې مثل الذین مثال د هغه کسانو حالت د هغه کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه مستهم البأساء چې ورسېده دي ته تکلیف چې ورسېده دي ته غریبي والضرا و بدني کمزوري وزلزلو او اجړه کولی شو دي حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وبویل پیغمبر به وي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړي معه سره د متی نصر الله کله به راځي امداد د الله تعالی الا خبردار ان نصر الله یقینا امداد د الله تعالی قریب نږدې دی چې امتحانات در باندې راځي صبر پې کوه د الله امداد نږدې یسألونک اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ورته وایي چې صحابه به یا ستانه به دا خلک سوال کوي صحابه ورنه سوال کوي چې څنګه نفقه ورکړو یا څه شي نفقه کړو نو الله رب العزت ورته وایي چې ورته ووایه
چې ته مور او پلار باندې خیرات کوې هغې لږ ګوره عامه صدقه چې ده چې ته روړې نو مور او پلار باندې هم کولی شي ښه ښکلې ته اوس د ځان دپاره کور ته چې دی نو مثال په طور غوښه رالې مور او پلار له هم ښه ښکلې غوښه راوړه اکثر چې څوک جدا یا چې یو ځای یاس هم ښه ښکلې مزېداره وله روړه یا مور له داسې څه ښکلې روړه دا مې نور امې نن مې تا له روړی دی دغه شان چې دی نو خپلوانو له چې دی د خیر ښېګړې کارونه ورله کوه هغې سره چې دی نیکي کوه صدقه کوه یتیمانانو سره او دغه شان چې دی نو غریبانان چې دي په کم تا ته معاشره کې موندیش نو هغې سره کوه مسافرو سره چې دی الله رب العزت وایي امداد کوه او الله رب العزت وایي داسې مه وایه چې زه دا امداد کوم مسافرو سره غریبانانو سره یتیمانانو سره یا د مور او پلار عزت کوم احترام کوم هغې باندې خیراتونه کوم د خپلوانو نو الله وی او دغه شان د مور او پلار چې دې سره ښېګړه دا هم ده چې ته هغې وفات شوي هغې پسې وروستو څه ورکړي یا چې دی نو هغې د طرفه چې دی ته حج عمره وکړي د هغې د طرفه چې دی نو د هغه کم خپلوان دي د هغه ملګري د هغې ته خیال وساتې دغه شان خپلوان هم وغیره بل وما تفعلو الله وایي چې دا ټول ته چې دا سم کوې نو داسې مه وایه چې الله یې نه ویني بس الله یې ویني الله ته ته خپله غاړه ازاده کړه که هغه کس تا سره ته چا سره ښېګړه کوې هغه تا ته ښه وایي که بد وایي بس الله یې خو ویني که نه بس الله ته ته خپله غاړه پاکه کړه الله پې عالم دی الله مې دغه شان صدقې نصیب کړي یسألونک دې سوال کوي ستانه ماذا ينفقون چې څه شي نفقه ورکو څنګه نفقه ورکو قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ما هغه څه انفقتم چې تاسو نفقه ورکوئ من خیر د څه مالنه فللوالدین نو بس د مور او پلار دپاره دي والاقربینو د خپلوانو دپاره دي والیتامو د یتیمانانو دپاره دي والمساکین د غریبانانو دپاره وابن السبیل د مسافرو دپاره وما هغه څه تفعلو چې تاسو کوئ من خیر د څه نیکۍ نه فإن الله بس یقینا الله رب العزت به بدغه باندې علیم علم والا دی اوس الله رب العزت وایي زه به تاسو ته جهاد حکم چې وکړم نو کیدای شي دا په تاسو بد لګي یا ګران وي تاسو ته خو داسې به ډېر کارونه وي چې تاسو ته به ګران لګي هغه به ستاسو دپاره خیر وي ډېر کارونه به وي چې تاسو وایي چې دا زموږ دپاره خیر دی خلک نه وي مړی دا خو ما وي چې دا کار به ډېر ښه زما دپاره هغه زما دپاره آفت شو مصیبت شو نو تاسو به ډېر کارونه چې د ځان دپاره خیر ګڼئ خو به ستا دپاره مصیبت شي الله هم دې چې دغې نه وساتي نو د دې وجې الله د دنیا زندګۍ کې دی ته به یو کار ښه ګڼې یا به ستا لپاره اکثر لوی مصیبت شي ته به یو رشته ښه ګڼې یا به ستا لپاره لوی مصیبت شي هغه رشته او ته به یو بده ګڼې یا به ستا لپاره لوی خیر واله وګرځي داسې مختلف کارونه راتلی شي د دنیا کارونه تجارت شو بلا کیسې راتلی شي کتبه فرض کړی شوي دي علیکم په تاسو باندې القتال جهاد وهو کرح لکم او حال دا دی چې ګران لګي دا په تاسو باندې یا دا به سخت لګي تاسو ته وعسا او قریبه ده ان تکرهو چې بد ګڼئ تاسو شیئا یو شي لره وهو خیر لکم او حال دا دی چې هغه غوره وي ستاسو دپاره وعسا قریبه ده ان تحبو چې تاسو محبت کوئ شیئا د یو شي سره وهو شر لکم او هغه شر وستاسو دپاره والله والله رب العزت یعلم پوهه دی وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ بس چې الله در باندې څه مصیبت راوسته ته نه پوهیږې الله پوهیږي یا الله دله څه خیر درکړه ته نه پوهیږې الله پوهیږي بس